چائنا پاکستان لا نور جنگي جهازونه ورکوي چې هغه لیټکس ټیکنالوجي والا دي. 6 جنریشن جټ چې دي دا پاکستان ته د چائنا له طرفه چې دي دا ملاويږي. بل طرف ته که تاسو انډیا وګورئ، پر انډیا کې چې کم رافیل تیاری وي هغه په ډیر فخر کوو او د فرانس نه باغ غستل نو فرانس وایي چې موږ دغه جهازونه دي نه ورکو، ځکه هلته کې د هغو بدنامي به دې باندې وشوه، د هغو کاروبار چې دی هغه خراب شو. د سره وجې نه خراب شو چې دلته کې پاکستان د هغو دغه جهازونه چې دي دا راوغورځول. هغه وایي چې دا د دې پایلټان چې دي هغه کار نه دي، ځکه 195 ملکونو کې چې دا یو ملک دغه جهازونه نه دي راغورځولي، خالي د پاکستان ایرپورټ چې دي دغه جهازونه راغورځولي دي. نو په هغو باندې چې دي رافیل تیاری منع شوې او دلته کې چائنا چې دی هغه پاکستان نه لیټکس ټیکنالوجي والا جهازونه چې دي هغه ورکوي، لکه 6 جنریشن والا جټ چې دی هغه والا ورکوي چې هغه به ریډار هم نشي راټینګولی. ریډار به دې نشي راټینګولی ځکه چې ریډار نه دی اپډیټ شوی او دا اپډیټ جهازونه دي، نو دا چې دی دا هغه بیا نشي راټینګولی. بل لا چې هغه په یو ځای باندې مزایل وروغورځوي نو هغه به واپسي چې دی خپل ملک ته به را رسېدلی، چې مزایل ځمکې ته رسي نو هغه خپل ملک ته چې دی هغه به واپسي را رسېدلی. نو داسې یو ټیکنالوجي والا جهازونه چې دي دا به د چائنا له طرفه پاکستان ته میلاویږي او فرانس چې دی نو هغو په انډیا باندې چې دی د دې د وجې نه پابندي ولګوله چې د هغو پایلټان د کار نه دي او د هغې د وجې نه زموږ جهازونه چې دي هغه تاو شي. بل لا چې د هغو کاروبار چې دی هم د دې د لاسه خراب شو.